أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. سورة طورو مخی آیتونو کی د جنتیانو د نعمتونو تذکره وا. هغې یوه خبره کړوه چې موږ د جنت ته چې راغلي یو نو د څه په وجه راغلي یو. دلته کې چې کوم حالات دي د دې موږ د الله نه تمه ساتله، دا بل د جهنم هغه حالات د هغې نه موږ یره کوله. نو الله رب العزت موږ باندې احسان وکړو، موږ یې د هغې عذاب د جهنم نه بچ کړو. ولې موږ به توحید منو، نو توحید په وجه باندې د جنت ته الله راورسولو. بیا تسلی وا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې ته پن ورکوا، ته تعالی چې الله کم نعمت درکړلې نو ته د هغې په وجه باندې کاهن او مجنون نه یي. که دا خلک وایي دا شاعر دی نو ته شاعر نه یي. خلک وایي موږ په ده باندې انتظار کوو د حوادثاتو د زمانې، نو الله وایي ته ورته ووایه تاسو انتظار کوئ زم انتظار کوم، څه به کېږي. وروستو دور څه به راځي پته به ولګي. آیا د دې عقلونه دې ته د دې حکم کوي یا دی په خپله باندې قوم سرکشان دي، یا دی دا وایي چې دا قرآن کریم د ځانه جوړ کړلی، دا د خود ساخته کلام دی، دا یې په الله باندې دروغ جوړ کړلی. بلکې دا خلک ایمان نه راوړي. که دې دغسې یې نو یو خبره خو دې راوړي که نه، یو حدیث دې راوړي، یو آیت دې راوړي، صورت نشي راوړی نو یو حدیث خو دې راوړي که نه چې هغه د قرآن کریم مقابله وکړي، دا هم نشي کولی. دی چې پیدا کړی شوي دي نو دا څه دپاره دي؟ د دې دا خیال دی چې زمونږ څوک الہ نشتی، څوک خالق نشتی، موږ دقسې پیدا کړی شوي یو، یا په خپله باندې دی پیدا کوونکي دي. نه چا چې تاسو پیدا کړي یئ نو هغه به تاسو ته څه احکامات رالیږي، هغه احکاماتو باندې به تاسو عمل کوئ، په هغې باندې به خپل ژوند تېروئ. ولې د الله مخلوق یې نو الله څه دپاره پیدا کړي یئ؟ مخکې صورت کې ویلي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اسمانونو ځمکه خبره وه، آیا اسمانونه او ځمکه د خلکو جوړ کړلي، دا دې پیدا کړلي، یا د خلکو سره خزانې د رب ستا دي؟
دی د خزانو مالکان دي یا د هغې چوکیداران دي د هغې اختیارات دي ورسره شته داسې خو نشتي. نو بیا ورپسې وایي آیا دې سره سیړی شتي اندرپایانې ورسره شتي چې دې لګیا دي دعوې کوي د اورېدو. موږ سره وایي دلیل شته نو دلیل راوړه که نه. څوک چې دغه دعوې کوي هغه دې راشي هغه دې خپله دعوه پیش کړي هغه دعوېدار دې راشي دلیل ښکاره دې پیش کړي. بیا د دې خلکو خبرې وی چې ملائک د الله لونه دي وغیره وغیره خبرې کوي. څوک چې د الله سره دی شریکان کوي نو ډېر داسې دي چې هغې سره دی کارونه د زنانو کوي د زنانو لباس د زنانو هغه ډول ډال زینت د هغې هغه هارونه د هغې هغه امیلونه وغیره د هغې د باندې چې کوم غلافونه خورئ د هغې هغه رنګونه دا ټول د زنانو هغه وي. دیو سره هغه کسب کوي. نو الله رب العزت وایي تاسو د الله سره خو هېڅ څوک شریک نشتی لیکن دی وایي د الله سره چې کم شریک دی نو بعضې پکې د الله سره د لونو خبره کوي. وایي دا د الله لونه دي نو ستا دپاره دي زامني او د الله دپاره دي لونه دا ته په بل کاتو کې هم غلط روانې. یا دا خلک داسې دي چې ته ته اجرت غواړې تنخواه غواړې د دې نه اړه غواړې په دې باندې مزدوري غواړې د دې نه څه چنده غواړې نو دې د هغې د وجې نه درانه شي دي. ولې دغه تاوان دی موږ به دې دله اوس تنخواه کم ځای نه ګورو موږ دی نه شو ساتلی نو دې د هغې وجې نه درانه شوي دي بوجل شوي دي. یا د دې سره د غیب څه علم شتي چې د هغې د وجې نه دې لیکل کوي یا دې چل ول غواړي د الله سره چل ول کوي د پیغمبر سره کوي نو دې کې څومره چل ول کوي په دغه چل ول کې به دې په خپله راګیرېږي. آیا د دې عقیده دا ده چې د دې دپاره د نور الهه مي نور معبودان دي مي نور حاجت روا مشکل کشا پر یادرس دي مي نه نه نشتی. پاکی د الله دپاره د هغه څه نه چې د خلک د الله سره کوم شریکان کوي. ورپسې د دې تخویف ذکر کوي که دی یو وریځ وویني نو دی وایي موږ باندې به باران وکړي حال دا چې هغه د عذاب وي. دی یو ټوکړه د اسمان نه راتاوېدونکې ویني دی وایي دا وریځ ده موږ باندې باران وکړي هغه د وریځې ټوکړه نه وي هغه د دې دپاره د عذاب سبب وي. الله یې پرېږده لږ وخت دی هغه ورځ کې دی به بېخوده شي دی به پکې هلاک کولی کېږي بېخوده کولی کېږي به بېهوشه کولی کېږي به د هغه ورځې هغه سختي داسې ده په هغه ورځ باندې د دې چل ول هېڅ فایده به نه ورکوي د دې سره به امداد نه کېږي او د دې چا چې ظلم یې کړلی شرک یې کړلی نو د هغې دپاره عذاب دی. نو ورپسې بیا تسلي ورکوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم له وی واصبر لحکم ربک فإنک بأعیننا او وسبح بحمد ربک حین تقوم. د توحید تذکره کوي او سره د الله د تسبیح د الله د وحدانیت د الله د پاکی خبره کوي. دا کوا د ورځې کوا نو د شپې کوا سحر کې کوا نو ماښام کې کوا هغې تذکره راځي. ام عندهم خزائن ربک آیا د دې سره دی خزانې ستا د رب
آیا د دې سره دی اختیارات د خزانو ستا د رب ام هم المسیطرون یا دی پاغي باندې چوکیداران دی پاغي باندې مسلط پاغي خزانو باندې چوکیداران اختیار من واقدار دی بل ځکه الله رب العزت ویلی کچری دیلا اختیار ورکړې شوی و نو دیبا که تاسو له اختیار درکړې شوی د خزانو د رب اذا لم سکتم خشیت الانفاق پاغ وخت کې تاسو با بنشي وای د خرج کولونه ولې دا سينه چې دا ختم شي پټنونو باندې غنم پراته دي یو ټن نه ده دو نه دي پلکاو ټنونو پراته دي او دي سوي په زرګونو ټنونو پراته دي او دی نه د اخلاصيږي وي بیا وزس چل کوم قحط براشي زبر چل کوم دا دې حالي سترګي وږي شي د غریب د خلینا نوړې را شوکيو خپل خېټې ته اچي الله وی دا اختیار ستا پلاس کې د رزق دروسي ورکول نه وي کستا پلاس کې شوي نو دا ټول خلک به د لوګي وجلي ارسومره چې راشي ګرانی راشي قحط راشي خلق ذخیره اندوزیو کی خلق بل طرف ته سمنګلګونو کی بل طرف ته غشه ولېږي ځان له پیسې نغدي کی یہ با کیږي با لیکن ای خلکو الله ثواب کوي د خپل اغنیت کار کوي ښا خلکو تم ځانو شرمای دا الله ځان مجرم کی ذمہوار شي ام عندهم خزائن ربک آیا د دې سره دی خزانه ستا د رب آیا د دې سره دی واک اختیار د خزانو ستا د رب کچره دا شي نو بیا خبر ورانش ام هم المسیطرون یا دی پاغي باندې چوکیداران دی پاغي باندې مسلط دی اختیارات د دې پلاس کی دی ویش د دې پلاس کی دی نه ام لهم سلم آیا د دې سره سیړی شته آیا د دې سره اسباب د خطل وشته سیړی دی اندر پایانی دی پړوي دی یستمعون پی چې دی زیخی او پاغي باندې وګ دی هغه کې الله رب العزت د طرفنا چې کوم احکام جاری کی یا اسمانونو کې ناغه ته دی وګ دی فلیات مستمعهم نو پکار دی چې را دیوړي هغه سړی چې هغه داوی کوي د اوریدو یو مستمعي اوریدل شي خبره او نو د دې اوریدل شي خبره هغه کراوړي نو بسلطان مبین په دلیل د ښکارا باندې یا مستمعهم د دې چې څوک داویدار دی چې موږ هم داسې کولای شو موږ هم اوریدې شو موږ هم اوریدلی موږ سره هم سشته موږ کدوانو پاڼې خو نه دی ویلي او نو ستاسو سره سشته نو رای وړه خو به دلیل سلطان مبین په دلیل ښکارا باندې د قرآن کریم دلیل خو ذکر کړل قرآن کریم معجز کتاب دے دے مقابله څوک نشي کولای هغه وخت وی لس سورتونه جوړ کړي لس سورتونه نشو جوړولای نو یو جوړ کړي یو نشو جوړولای یو معمولی یو وړوکی مختصر سورت جوړ کړي نشي جوړولای او نه فاتو به حدیث مثلی یو خبر راوړي یو آیات راوړي هغه نشي کولای او نه پرې باندې بیا آسان پوه کې چې دا کتاب قرآن کریم دا الله طرف نه ده نوے فرمال لو اجتماعت الانس والجن على آیات بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلی ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا کچره دا انسانانو پیریان ټول راجمشي پدې باندې چې قرآن کریم مقابله کول غواړي او آیات راوړل غواړي نشي راوړي په مثل قرآن باندې نشي راوړي آیات بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیر اگر چې د باعث سره مددګارانی بعض د باعث سره تعاون کوونکی سټکی یو جوړ کی سټکی بل راوړي یو کینی اغم ډکشنری انه کولاو کی هغه کیم سټکی جوړ کی راو باسی ابلم راو باسی
او دا ټول یو ځای کې نشي کولی. فصیح بلیغ خلقو پکې هغه نشو کولی. نو فلیات مستمعهم نو پکار دی چې را دی ولی هغه دعویدار دا اورېدو سوچ دا دعوی کوي چې زم څه کولی شم زم سره وړی شم زم ما څه اورېدلي را دی وړي بسلطان مبین خو په دلیل ښکاره باندې. ام له البنات ولکم البنون آیا د الله د پاره دی لونه یو د دې د پاره دی زامنی. مخکې تیر شیو سورۃ النحل کې تیر شیو سورۃ زخرف کې تیر شیو. کله چې دیلا د لور زیر ورکړی شي نو ظل وجهه مسودا وهو کظیم نو د مخ تکتور شي لوري شي دا وهو کظیم او د غم نډکی. هلته سورۃ النحل کې اوس روي یتوارا من القوم د خلقونه پټیږي او لګیا ځان له سوچ او فکر کوي ایمسکو علی هون ام یدسو فی التراب چې ځان سره وساتي سره د شرم نه سپکاوینا د عار نه په لور باندې خو شرمي کنه ام یدسو فی التراب یا ژوندې په خاورو کې ور ومنډي ژوندې یمړه کی. د لور په باره کې د خپل ځان لپاره خو د دې دا حالو نه لګي زمونږ خلکو کې دا قصه ده. لور چې کله پیدا شي اولنې لور پیدا شي نو بیا سنه سو گزاري دویمه پیدا شي نو بیا مسله ورانه بیا د خواغې نګور جګړي بیا د اندروران وسره جګړي د نور وسره جګړي دا سپیره ده یوم لور او بلم لور او دینه چې هغه دې شو بیا خبره نور ورانیږي. ام له البنات آیا دا الله د پاره دی لونه ولکم البنون او تاسو د پاره دی زامنی تاسو په زامنو باندې ډول ډال کوئی په زامنو باندې خوشاليږي ځان د پاره زامن غواړي. ام تسالهم اجرا فهم من مغرم مسقلون آیا ته غواړي د دینه په دی باندې سو اجرت د دینه سره اړه غواړي تنخواه غواړي په دی باندې چند غواړي فهم من مغرم مسقلون نو داخله د تاوان د وجنه دران شوی دي. ولیکن یو روپۍ د جیب نزي دا هم د تاوان دی کا او دا زمونږه په دې معاشره کې دا خبره ده. تاسو کې ستاسو زوی په کوم سکول کې سبق وایي دا په هغه غټ سکول کې سبق وایي انګلیش میډیم کې وایي وای ښا داغه وردی دا او داغه کپڑے دي سي ځان دومره زیاده خرچه نه ارزان دي څومره به بس 1,000 روپۍ راځي د میاشتې دومره نه دي. ښا مدرسه کې چې تم سبق وای کنه وای عام مدرسه کې ماسپخین نورستو زی څومره پیس ورکوي مړه دي قاریانو ځان کار جوړ کړل 50 روپۍ غواړي ګورو ثابت میاشتې 50 روپۍ 50 روپۍ ډېری دي غټي دي 1,000 روپۍ څه شي نه ده ثابت میاشت کې الته کې وردی به سره هغه نور اخراجات به دي چې کله زی سکول ته نزدان سره دې 50 روپۍ جدا وړي روزانه کلری نو د گاڑی خرچه به می لیکن هغه بالکل په اسانه باندې د برداشت کوي. او چې کله مدرسې خبر راشي مدرسه کې څومره فیس اخلي 50 روپۍ اخلي ګورو 50 روپۍ کده دا یو ورځ د نسوارو نه خوري کنه داغه هغه یو ورځ یا قصه حل شي سرته ورسي لیکن الدې خبره ټوله دغه سي روانه ده کګه روانه ده. ام تسالهم اجرا فهم من مغرم مسقلون
آیا غواړي ته د دینه په دې باندې څه چنده غواړي، څه اجرت غواړي، څه تنخواه غواړي، فهم من مغرم، نو داخله د تاوان د وجې نه مثقلون درانه شي دي. دی خبره نه اوري، دی خبره نه کوي، دی غوږ نه ږدي، چې کله خبره شروع شي دی به ځان وتښتي ښه دنه چې اخر کې چنده غوښتی کېږي که ام عندهم الغیب فهم یکتبون آیا د دې سره د غیب علم شته چې دی د هغې د وجې نه لیکل کوي. ام یریدون کیدن آیا دی غواړي چل ول کول فالذین کفروا هم المکیدون نو هغه کسان چې کفر یې کړی دی په خپل چل ول کې مغلوبه د دې سره به چل ول وکړی شي دی چل کوي دای داسې څوک چې چل ول کوي نو هغه په خپل چل ول کې گیر شي. فالذین کفروا نو هغه کسان چې کفر یې کړی هم المکیدون دی مغلوب شي په خپل چل ول کې. ام لهم الہ غیر اللہ آیا د دې سره شته د دې دپاره شته څوک الہ د الله نه سوا سبحان الله پاکی د الله دپاره اما یشرکون دا څه چې دا خلک ورسره کوم شرک کوي. وایي یرو کسفا من السماء کسفا من السماء که وویني دا خلک یوه ټوکړه د اسمان نه ساقطا راغورځېدونکي یقولون دا خلک به وایي سحاب مرکوم چې دا خو وریځه ده لاندې باندې ته ته غټه وریځ ده فذرهم نو پرې دی لرا حتی یلاقو تر دې پورې چې ملاقات شي دي د خپل ورځې سره الذي فيه يسعقون هغه چې دی په کې بے خود کول کیږي هغه چې دی په کې هلاک کول کیږي. یوم لا یغنی عنهم کیدهم شیئا په ورځ باندې اس پیدا باور نه کی چلول دی له دیس ولا هم ينصرون او نه به امداد کول کیږي. دی ولې ګیا دی خو چلوټیان دي که نه هر وخت کې چل کوي دلته کې چې چل یو سره وایي چل مې ورسره وکړو ښه وایي چل ول کوي هیلې کوي د مال دپاره د یو څه دپاره بل څه دنیا کې دی عادت شوی دی نو د الله سره هم دی چل ول کوي. او الهم ینصرون الله وایي دی په خپل چل ول کې به مغلوبوي د دې به امداد نه کولی کېږي. وان للذین ظلموا عذابا یقینا کسان چې ظلم کړل دي د پاره عذاب دی دون ذالک د دین مخکې دی په عذاب ولکې یا عذاب ولور کولکې د دین مخکې ولکن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر د خلقونه پوهیږي نه. کله چې د قیامت ورځي قیامت پر باندې دی لا عذاب ور کولکې نه هغه عذاب جدا دی دا غي نه مخکې د قبر عذاب دی نه جدا دی. دا نه کله دنیا کې په دې باندې عذاب راځي نو هغه به د دې نه جدایي ولکن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر خلقونه پوهیږي نه. واصبر نو ته صبر کوه حکم ربک د خپل رب حکم ته فإنک بأعیننا یقینا ته زمونږ په مخ کې ته زمونږ په مخ کې ته زمونږ په امداد کې موږ به ستا امداد کوو ته خو لګیا خپله خبره کوه خپل بیان کوه الله به زه به ستا امداد کوم زه به ستا حفاظت کوم ستا حفاظت زما په ذمه باندې دی امداد کول زما په ذمه باندې دی ستا کار دا دی چې بلغ ما انزل الیک ورسوا ستا چې نازلېږي نو دا رسوه تکلیف کوي در رسي نو واصبر لحکم ربک صبر کوه ځان ټینګه د خپل رب حکم ته د خپل رب ستا د کوم څه چې کولی کېږي نو دا ستا د رب په حکم باندې کېږي. وسبح بحمد ربک او تسبیح بیانوه د خپل رب د حمد سره حین تقوم کله چې ته ودرېږي کله چې ته ودرېږي الله کله چې ته ودرېږي بیان ته نو د الله تسبیح وایه حمد وا نور قصې مه کوه لګیا نور قصې کوي هلکه خبره کوې نو خبره وکړه د توحید خبره وکړه د سنت خبره وکړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اعمالو خبره وکړه زما او ستا کامیابي په څه کې ده د هغې خبره وکړه. اول کې توحید دی د شرک رد دی د سنت بیان دی د اعمالو بیان دی هغه خبر وکړه چې هغه زما استاد آخرت په خکی د خلکو آخرت په خکی یا خبر وکړه نو دا به خبرې شروع کی قصې به شروع کی کله به د پیغمبرانو قصې کوي ټیک دا فائدہ وپکی وای کله کله لیکن همیشه د لګیارو کله به د یو قصه کوي کله به د بل قصه کوي کله به د کافرو قصې کوي کله به د بزرګانو قصې کوي هغه دا قصې روزانه څوک نه کوي هر جمعه لګیای هر ورځ لګیای نو قصې کې نه قصې نه پکار احکامات بیانول
پکار دی اول کې ایمان دین اور پسې دویم نمبر باندې ایمان نرستو مزد ده مزد خلقو هغه غلط ده مزد چې نه هغه پس نور طریقو باندې کوي د مزد په معنا باندې په ترجمه باندې دین دی پوا ما مزد پس باندې فاسدی یہ پس باندې صحیح کی یا ته پته نشتی څوک بل گیای لاس به یو ځای خو دې چا بل ځای خو دې څوک به یو ځای ته ګوري څوک بل ځای ته ګوري څوک به یو شان ولاړی څوک بل شان ولاړی صحیح طریقه ته وخا دا نه کله چې روکو لسی نو روکو لسو یو شان چې څوک بل شان شي روکو سو یو شان کې څوک بل شان کې سیدی له چلاړ شي نو څوک یو شان څوک بل شان چا به پیوچتی کړي او چا یو پوچته کړي او چا دواړه پیوچتی کړي دا لګیا سیدی کې او دغه خبر اوکا نو دې لګیاو قصې وکي کله به لګیا دي نو مګه چې د کافر ترشیدي په جمعه د کې په دې شي هغه قصې شروع کړلي یو به لګیا دي ناغه کله چې د قبر باندې لګیا دي مسله کوي نو د قبر متعلق مسله وکا نو دې چې شروع کړي د قبر متعلق مسله باندې کوي دې به لګیا د جمعه قصه به شروع کی بادشاہ او پلان کې او ډینګي او داسې واغس پته نشته د کم ځنه د قصې را وستلی او کم چې صفا خبر ده صفا قران او حدیث دي هغه خبر او کا هغه مسله بیان کا چې باغی باندې د ته فائدہ ملاويږي د په کې د ګنا نه بچ کیږي د په ثواب ملاويږي نو سبح بحمد ربک حين تقوم نو تسبیح بیان هو د خپل رب د حمد سره حين تقوم کله چې تودريږي نو کله چې ودريږي نو د الله تسبیح بیانوا پاکی بیانوا توحید بیانوا کله چې شروع کین په الحمدلله سره کوا ومن الليل او د شپې چې ودرېږي نو هم د الله تسبیح بیانوا فسبحوا وادبار النجوم یو دا ده وسبح بحمد ربک کله چې ته مانځه ته ودرېږي مونږ کې نو مانځه کې اول کې تسبیح ده سبحانك اللهم وبحمدك وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك باج معنی بگی یو ټکه بگی بل رل کې راځي وجل ثناء کوي دا ټکه به باج معنی سم د تندر گزار لګي ها وایګه دا په کم ځای کې او دا په حدیثو کې شته کداغه ځکه نه نو اسه غشته کنه کوي وینس جرم خو نه ده سو ګناه خو نه ده جنازه کې چې یو چاوي وجل ثناء کا ته په پته نشي داسې پیلګي لګ تندر گزار ها اگر کدا منغه دا وایو کو سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك دغه سو وینو صحیح ده کداغه ټکه بګي زیات کو نو سو ګناه نه ده ها دې بګیال ته کې په دې باندې بردونه کوي نور ځان ته خیال نشته چې موږ په کومه کې اخته یو هغه څه کې اخته دي چې هغه سره ثابت نه دي سبح بحمد ربك حين تقوم نو کله چې ودرېږي نو الته کې ما زبانی ودرېږي مونږ چې وکې مونږ چې ختم کې نو تسبیح وای نو تحمید وای نو تکبیر وای سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله والله اکبر وای دا یې چا به لیکلی کله چې ته مجلس کې ناس یا په مجلس کې د الله تذکرہ شوی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود ویلې شوی د پاسین بیا هم ندی ویلې شوی نو بیا هم چې پاسین وای سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك مجلس چې برخاست کیږي نو دا وای کنه حين تقوم پاسې د مجلس نه مجلس برخاست کیږي دا وای دا نه کله چې تذکرہ کینو هغه مجلس هغه کې د الله تذکرہ نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې پکې درود نه او د په اخر کې دامونه وي او د پاسې د دې سیده لکه د مردار خر نه چې پاسي حدیث کې دغه راځي مردار خر نه سړی پاسي دغه سیده نو اس په دې نشتی الټا دغه مجلس چې نو دا به خسارې سبب ښه ومن الليل او د شپې په بعضی حصہ کې فسبحوا نو تسبیح بیان او د الله نو د شپې اول کې ماخام مزدن ماستن مزدن او پسې تهجد مزدن دا کو کنه و ادبار النجوم او دا کله چې ستوري شاکی ستوري چې شاکی ستوري پټي ختمي پناکی هغه وخت کې مته سحر مزدن کا سحر من چې کله وشي نو بیا سبحان الله الحمدلله الله اکبر وا درې درې سره درې سره بعض
سار سنت تی مراد دی او نو پریدما وقتی پاسا کنا دی چی کل راشی نو حال دیگه مانزه بانی با ولاړی چی مانزه ولاړی نو کل کل داسی وشی چی سنت تی پاتش او نو سنت ولی پاتی که وقتی پاسا لکوٹی کنا او خبردار سڑے کور پاسی اول کی چې پاسې دی نو هلته کې کور کې سنت وکړه او دس وکړه سنت وکړه او بیا راځي تیار کو جومات ته راشه داسې نه چې بیا پکې هلته لمانځه باندې ولاړي جمع ولاړئ او بیا پکې جومات کې ځای نه د جومات نه بهر ځای نشته لرې نشته چې ته پکې سنت وکړې ولې سنت چې کوې نو لرې به کوې زموږ د احنافو مسله دا ده نور وایي نه به کوې لره وکړه جماعت نه لره وکړه کور کې وکړه د جماعت نه بهر وکړه لره وې کولې سار سنت مبارک ډېر زیات تاکید دی کنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چرته نه دی پرېښودي نه په حضر کې پرېښودي نه په سفر کې پرېښودي دي اقامت په حالت کې هم نه دی پرېښودي او سفر کې هم نه دی پرېښودي سار سنت تاکید ډېر زیات راغله دنیا ما فیها نه بهتر دی بل یو حدیث کې راتله اگر چې تاسو میدان جنگ کیای وین ترددکم الخیل اگر چې تاسو اسن پای مال کې هغه د باندې خپې کیږي هم بنه پرې دی سنت سار سنت ما پرې دوی و ادبار النجوم سار سنت مراد دی نه لګي دی وای نه بکه اچ کله بیا وینه کې مانځنه مخ کې نو بیا سم مانځنه پاسې رستو کېږي رستو خو سره ورشته نه کشته نو رستو چې کله اشراق وشي نو بیا یو که خیر دی بیا کیږي او بیا څوک کوي بیا دغه څوک کینی او دا مستحل لګن مانځ سره دی مانځ سره مینه نشتی چې مانځ سره مینه نه بیا دا حالي ده ویا وخت څوک کینی وای او چې کله مانځ نه مخ کې دی نه دی کوي وس کینا اشراق پورې کینا کنه نو رستیو کا سورت ختم شو سورت ممتازو باقی شواهد د قیامت باندې دا نه سورت کې د دې وینام وا د صفات د مؤمنانو او دا خبره پکې مو چې جنت ته د تلو سبب څه جوړیږي هغه تذکرې موکړه ام عندهم خزائن ربک آیا د دې سره دی خزانه د رب د دې رب دربستا ام هم المسیطرون یادی دی چوکیداران داروغه مسلط پاغي باندې ام لهم سلم یادی سره سړی دی یستمعون فی شاوری پاغي باندې فلیاتی مستمعهم پکا دې چې را دیوړي داویدار ددی اوریدلی شوی خبره بسلطان مبین په دلیل کار باندې ام له البنات ولکم البنون آیا د الله د پاره دی لونه یو استاد د پاره دی زامن ام تسالهم اجرا آیا تو غواړي د دینه په دې باندې سوجرت فهم من مغرم مسقلون داخله د هغه تاوان د وجنا درانه شوی دی ام عندهم الغیب آیا د دې سره د غیب خبرو نشته فهم یکتمون چې دا د وجنا لیکل کوي ام یریدون کیدن آیا دا خلق غواړي چل ول کول نو فالذین کفروا ناکسان چې کفر کړل هم المکیدون دیو مغلوب په خپل چل ول کې ام لهم اله غیر الله آیا د دې لپاره نور الہ شته د الله نه سوا سبحان الله پاکي الله د لپاره دا اسنه چې داخله کو سره شریکان کوي و يروا كسفا من السماء کوین داخله یو ټوکړه د اسمان نه ساقطن راتاویدون کی یقولون داخله بوي صحاب مرکم چې داخو ور یزدا غټا فزرهم نو پرې د خلق لره حتا یلاقوا یومهم تر دې پوری چې ملاقات شي د خپل ورځ سراغ چې دی بګي بے خود کولای کیږي با دی و پکې هلاک کولای کیږي دی و پکې پاساب ولای کیږي یوم لا یغنی عنهم کیدهم شیئا پاورز باندې اس پیدا بنو ورکې دیلا چل ول د دې سو ولا هم ينصرون نه بدی امداد کولای کیږي و ان للذین ظلموا یقینا کسان چې ظلم کړل عذاب دې پاره په عذابی دون ذلك د دینه مخ کې ولکن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر د خلقونه پویږي نه واصبر لحکم ربک نو صبر کو د خپل رب حکم ته فینک بیاعیننا یقینا تزم په مخ کې وسبح بحمد ربک او تسبیح بیان او د خپل رب د حمد سره حين تقوم کله چې تو ودرېږي ومن الليل د شپې په باز یسکه فسبحون تسبیح بیان او د الله پاکي بیان او د الله و ادبار النجوم په هغه وخت کې چې کلا وګرځي شا کی استوري سحر کی اللہ رب عزت مولا قرآن و سنت بعمل کو اللهم قنا عذابك يوم البعث ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا اللهم اشف